الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له لا نظير له ولا مشير له ولا مقابل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلهي كما كتبت على الخطايا فهب لي توبة قبل المنايا إلهي لا إله سواك فارحم على من لا نبي له سواك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمين نبينا الآمن الناهي فلا أحد أبر في قولنا من عرب وعجم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنهل بها الفرد وتنفرج بها الكرب وترضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له زمائن واجب الاحترام قدردان وشران أو بقول قرون جدنا بقردا زما فيرمين دتير دو جمو ترasa
مونږ یو مضمون را ټینګ کړی دی چې هغې ته هدایت ویل کېږي او د هغې لپاره مونږ څلور خبرې ذکر کړې وې چې لومبۍ او اوله خبره په هغې کې دا وه چې هدایت د الله په خزانو کې د ټولو نه بهترین انمولترین او د ټولو نه اوچت شی دی او دویمه موږ دا عرض کړې وه چې هدایت دا صرف د الله رب العزت په قبضه قدرت کې دی او د هدایت اختیار الله رب العزت په دې دنیا کې اچھا لري اوس د هغې هدایت درېیمه خبره موږ تاسو ښه په غور باندې واورو چې هدایت حاصلول الله تعالی ډېر آسان جوړولی دا زموږ د هغه هدایت د مضمون عنوان دی چې هدایت الله تعالی حاصلول ډېر آسان جوړ کړی دی او دا په دې وجه باندې چې کوم یو څیز د الله په نیز باندې قیمتي وي نو د هغې حاصلول دومره مشکل وي نو هدایت چې هر کله دومره قیمتي وو چې د ټول کائنات خزانې میلاو شي نو هم د دې قیمت نشي جوړېدلی حالانکه پکار داسې وه چې د دې حاصلول انتهایی آسان وي لیکن انسان کمزور دی او د الله جل جلاله عم نواله ډېر رحمتونه په دې انسان باندې دي او قربان د هغه د هغې لویو رحمتونو نه چې ارحم الراحمین دی دا هدایت د انسان لپاره حاصلول انتهایی آسان دی او د هغې وجه دا ده چې الله جل شانه کله دا کائنات پیدا کړل نو د هغې ورځې نه د الله یو ضابطه یو قانون هم ورسره داسې جوړ کړو چې هغه د هغې کائناتو سره د قیامت د قایمېدو پورې الله رب العزت چې کوم دی میلاو کړی دی او هغه قانون د الله رب العزت دا دی چې د کوم څیز ضرورت انسان ته کم راپېښېږي یعنی چې د کوم څیز په دنیا کې انسان ته کم ضرورت راپېښېږي د هغې حاصلول الله تعالی هغومره ګران او مشکل ګرځولی او د کوم څیز ضرورت چې انسان ته په دنیاوي زندګۍ کې زیات راګرځېږي یعنی حاصلول د هغې الله رب العزت هومره آسان جوړ کړی د دې قاعدې په یو مثال سره چې کوم دی به موږ او تاسو ځان پوه کړو مثلا په دنیا کې موږ او تاسو په دې مثال باندې ځان پوه کړو چې د انسان په زندګۍ کې څلور داسې خبرې دي چې د هغې څلورو خبرو نه حاصلول د دې انسان دا د په وس او په اختیار کې الله نه دی کړو په هغې کې د ټولو نه لومړۍ خبره چې انسان د دنیاوي زندګۍ تېرولو دپاره د کوم شي ضرورت دی لکه د انسان د دنیا د زندګۍ د تېرولو دپاره د سرو زرو د سپینو زرو د
قیمتی کانو جواہرات ضرورت تے دویم نمبر باندې انسان ته په دنیاوی زندګۍ کې د زندګۍ تیرولو لپاره د لباس او د کپړو انتهایی ضرورت دی دریم د انسان د زندګۍ تیرولو لپاره د په دنیاوی زندګۍ کې د اوبو حاصلول د ضرورت دی او څلورم نمبر باندې هوا او داسې د الله رب العزت نعمت دی چې انسان ته د هغې حاصلول او د هغې ضرورت زیات راپېږي په لومړۍ خبره به موږ او تاسو خپل ځان داسې پوه کړو چې د سرو زرو او د سپینو زرو او د کالي او د زیوراتو داسې نه داسې چې د دې انسان ته ډېر کم ضرورت راپېښېږي چې د دې استعمال کو ډېر د لوی خبره ده که انسان خپل ټوله زندګي د دې شکل ونهوي نو بیا هم د دې زندګي تېرېږي او بیا موږ تاسو په دې خوره دنیا کې داسې انسانان لیدلي دي اورېدلي دي چې د هغوی سره نه سپین زر شته نور سره کالي شته نور سره پتري شته نور سره قیمتي هیرې جواهرات شته لیکن د هغوی زندګي تېرېږي حاصله دا شوه کچره د یو انسان سره دا شیزونه نه وي نو بیا به هم په دنیا کې د زندګي تېرېږي دی د سپینو زرو مالک نه دی دی د سرو زرو مالک نه دی د سره قیمتي کاڼي نشته نو دا په دې خبره باندې موقوف نه دی چې د زندګي به چې کوم دی مفلوج شي د ده زندګي به ودرېږي دته به په دنیا کې زندګي تېرول ګران شي نه بلکې د دې سيزونو نه علاوه هم د زندګي تېرېږي په دنیا کې کدا د سره وي او کدا سيزونه د سره نه وي بیا هم د دې انسان زندګي چې کوم دی په دنیا کې تېرول د ده لپاره د دې سپینو زرو نه سرو زرو نه او د دې هیرې جواهراتو نه چې کوم دی زیاته قیمتي ده په ده باندې به د دنیا زندګي تېرېږي دارنګې په دویم نمبر باندې زموږ استادو دپاره چې کوم ضرورت دنیاوي الله جوړ کړی دی د بدن د پټولو دپاره هغه کپړه ده لباس دی که موږ او تاسو سوچ وکړو فکر وکړو او موږ او تاسو دې نتیجې ته ورسو که چېرې زما په بدن باندې لباس نه وي زما په بدن باندې زما په تن باندې کپړه نه وي نو زما زندګي چې کوم دی په دې باندې موقوف ده زما ته زندګي تېرول په دنیا کې ګران شي حالانکه دا په زندګۍ باندې موقوف خبر نه ده چې د یو انسان په بدن باندې کپړې نشته د یو انسان په بدن باندې لباس نشته که هغه اعلی لباس دی که هغه ادنا لباس دی او دی وایي چې ما ته زندګي تېرول ګران دي ما ته د زندګۍ تېرولو انتهایی مشکل ترین مراحل رامخې ته دي ځکه زما په بدن باندې کپړې نشته جامې نشته لباس نشته نو دا خو ما ته ډېره ګرانه زندګي ده نو دا لباس او جامې دا په زندګۍ باندې موقوف نه دي موږ او تاسو په خپلو سترګو باندې په داسې علاقو کې په داسې ځنګلاتو کې په داسې بیابانونو کې چې کوم دی داسې خلک لیدلی دی چې د هغوی په تن باندې کپړې نه وي لباس نه وي
نه تصور کوي نه پیژني چې کپڑے څه ته ویل کی لیکن روانه ده د زندگی کومه او تاسو لیدلې نه وی لیکن د چانه بم اوریدلې وی چې په دې دنیا کې یو داسې ملک دی چې هغه ته افریقا ویل کېږي او په افریقا کې داسې علاقې شته داسې ځنګلات شته داسې ځایونه شته داسې ځمکه شته چې په هغه کې انسانان اوسېږي لیکن د هغوی په بدن باندې کپړه نشته د هغوی په بدن باندې لباس نشته بیا هم د هغوی زندگی تیریږي نو د سرو سپینو په مقابله کې د دې لباس او د کپړو حاصلول چې کوم دی الله رب العزت لږ شانتي آسان کړي دریم زما عزتمندو اوبه د الله رب العزت یو داسې لوی عظیم نعمت دی چې قرآن کریم فرقان حمید کې الله رب العزت ځای په ځای ارشاد فرمایي چې ما اوبه ډېر عظیم نعمت چې کوم دی دنیا ته رالیږلی دی او دنیا کې مې پیدا کړی دی د آسمان نه الله د بارانونو په شان کې کوم دی په صورت کې باران او اوبه چې کوم دی هغه ځمکې ته راولي د ځمکو نه الله رب العزت چې کوم دی چینې راغونډوي او د چینو په صورت کې چې کوم دی الله اوبه راوباسي دارنګه موږ تاسو کویان کوو ټوبېونه چې کوم دی هغه جوړو قسم طریقې سره چې کوم دی اوبه موږ تاسو ته ملاويږي کچره موږ تاسو دا وایو چې اوبه زموږ ژوندۍ ده اوبه نه بغیر ژوندۍ تیرول ګران دي ممکنه خبره ده چې یو ورځ دوه ورځې درې ورځې بغیر اوبو نه ژوندۍ تیرول چې کوم دی هغه ګران دي لیکن عمر بر زندگی تیرول د اوبو نه بغیر دا چې کوم دی الله رب العزت انتهایی ګران جوړ کړی یو دوه ورځې درې ورځې څلور ورځې به انسان د اوبو نه بغیر هم زندگی تیر کړي لیکن سبب شي کده ته اوبو میلاو نه شي دونه به شي د انسان زندگی به چې کوم دی هغه ختم شي نو د دې دوه سيزونو په مقابله کې د اوبو حاصلول الله انتهایی آسان کړل په شبو بارانونه وشي او طوفانونه راشي دنیا اوبه چې کوم دی موږ تاسو ته ذخیره شي راجمع شي نن موږ تاسو ته انتهایی د اوبو ضرورت وي موږ الله ته سوال کوو الله باران وکړي او موږ هغه خپل ضرورت د اوبو په ذریعه باندې کوم دی پوره نو داسې نه ده چې دا اوبه په انساني زندګۍ باندې موقوف دي کچری دا اوبه وینو د دنیاوي زندگی به چلیږي او کدا اوبه نه وینو د دنیاوي زندگی به کوم مخلوق شي ټیک ده د انسان د زندګۍ تیرولو لپاره الله اوبه یو نعمت ګرځولې ده لیکن دا اوبه په دنیاوي زندګۍ باندې د انسان په زندګۍ باندې موقوف نه دي چې د تبو ونه ملایوي د زندګۍ به کوم دی هغه ایرور ګران شي کته ته مفت کله ذکر وبنه ملایوي دل الله مال ور کړی د مال په ذریعہ باندې ته وبو ملاو شي د پیسو په ذریعہ باندې ته وبو ملاو شي لیکن ملاوی ورته لازمی نو د دې دوه شذرو په مقابله کې الله رب العزت او به یو ډېر لوی نعمت ګرځولې دی او دا لوی نعمت الله عام کړی دی او دا سي عام کړی دی چې هر عام خاص تا
هر مخلوق ته چې کوم دی الله رب العزت دا رسوله او د دې په مقابله کې څلورمه خبره هغه هوا هوا د الله رب العزت په کائناتو کې په خزانو کې د انسان د لپاره یو بهترین نعمت دی لیکن دا نعمت الله دومره عام کړی دی چې موږ تاسو ګورا په کور کې په ګرمۍ کې پکې چلو دا هغه په موږ پسې بیل راځي لیکن الله رب العزت هوا داسې عام کړی دا چې په انسان پسې دا هغه هیڅ قسمه نه ټیکس راځي نه پسې بیل راځي او نه پسې جمع راځي کچره دا انسان وایي چې زما د زندګۍ تیرولو لپاره زما په زندګۍ کې عمل دخل چې کوم دی هغه د هوا دی کما دا هوا میلاو نشوا زب هلاک شما کما دا هوا حاصل نکړلا نو زما زندگی تیرول بګران شي حقیقت دا چې کله هوا بند شي ډوب شي انسان د زندگی تیرول ګران شي لیکن الله رب العزت دته دا دومره نګرانه چې د موت چې کوم دی د دین واقع شي فصلو کې بچته یو کس نکتا دا ورمنه کی د دین علاوه الله رب العزت پدې سلور سيزونو باندې د انسان ژوندۍ موقوف نه راګرځول او دا سلور واره سيزونه کله چا سره وی هم ژوندۍ تیریږي او کله چا سره نه وی ژوندۍ تیریږي کسپینزر او سرزر او هیره جواهرات چا سره وی هم د دنیاوی ژوندۍ تیریږي او کله چا سره نه وی چا نه لیدل هم د دنیاوی ژوندۍ تیریږي کپتن بدن باندې کپڑے او لباس وی بیا هم د دنیا ژوندۍ تیریږي او کپتن بدن باندې دنیاوی لباس نه وی یا معمولی وی بیا هم د انسان دنیاوی ژوندۍ کې کوم دی هغه دارنګي وبدي اوادا نور انعامات د الله رب العزت لیکن مطلوبه خبره چې کوم موږ کوو هغه دا چې هدایت د الله رب العزت یو داسې قیمتي چیز دی د الله په خزانو کې یو داسې قیمتي چیز دی چې د هغه قیمت نه دا دنیا جوړې دي شي نه د دنیا لشچند دنیا جوړې دي شي او نه د دې دنیا دا سرزر سپینزر او هیره جواهرات او دا څومره سيزونه چې موږ تاسو تکاري دا د هغه بدل نشي جوړې دي او دویم دا هدایت د الله په لاس کې دی هدایت چې چا د الله وغواړي څنګه وغواړي په کوم ځای کې وغواړي هغه ته هدایت ملایوي دا د هغه په قبضه کې الله په خپل قبضه کې لیکم دی د هدایت د خزانه کې خو دی نه د دې هدایت د خزانه والی وارث پیغمبر جوړ کړي دی نه ولی جوړ کړي دی نه قطب جوړ کړي دی نه ابدال جوړ کړي دی نه یو مبلغ جوړ کړي دی نه یو عالم جوړ کړي دی او نه یو دیندار شخصیت جوړ کړي ما مخکې معرض کړو چې دا دی په ذمہ باندې الله کوم کار کې خو دې دې هغه د واعظ او نصيحت دی صرف د واعظ او نصيحت په ذریعہ باندې دی چاله هدایت نشي ورکول د دې په ذمہ باندې الله صرف واعظ کې خو دې دې نصيحت کې خو دې دې پوهه کې خو دې دا وینای کې خو دې دا د هغه نه با علاوه پدغه پوهه باندې پدغه هدایت باندې پدغه اوریدو باندې او پدغه بیان باندې چې کوم دې هدایت ورکول دا د الله کار او دا هغه مختلف مثالونه ذکر کړو
کچره هدایت د یو پیغمبر پلاس کې الله کې خو دی وي یا د هغه نه یو حصہ غل ورکړي وي نو د انبیاء علیه السلام بعض انبیاء علیه السلام اولاد هغه د کفر په حالت کې چې کوم د دنیا الله ورته چې خپل بچی له هدایت ورکړي د بعض پیغمبرانو بیبیانې چې کوم دی هغه د نافرمانی او د کفر په حالت کې د دنیا له تللی دي پکار دا دی چې هغه پیغمبر هغه خپل بیبي ته دا قیمتي هدایت چې کوم دی هغه منتقل کړي پاره باندې بیا موږ مثالونه ذکر کړو چې د نوح علیه السلام زوی چې د خپل پلار خبره ونه منله د الله خبره ونه منله نافرمانه شو د کافرانو سره چې کوم دی برسته وکړه نو الله رب العزت د دنیا نه د کفر په حالت کې رخصت دارنګه نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم عزیز و قارب رشتہ داران نزدې رشتہ داران چې د الله حکم ونه منو د نبی مبارک خبره ونه منله الله د کفر په حالت کې دنیا نه رخصت کړ پکار خداوا کچری د هغه پیغمبر په لاس کې الله هدایت کې خو دی او د هغه هدایت یا وحیسه چې کوم دی د پیغمبر لور کړی وي پکار دي چې دی خو بغیر د اسلام راوړلو دنیا نه تللی کنه نو دینه معلومه شو دا چې هدایت دا یو قیمتي چیز دی او هدایت دا د الله په خزانو کې یو بهترین او انمول ترین چیز دی او د دې هدایت قبضه قدرت چې کوم دی دا الله په خپل لاس کې خو دی نه د دې والی وارث یو پیغمبر جوړ کړی دی نه ولی جوړ کړی دی نه د دې اختیار چې کوم دی په انسانانو کې چاله ورکړی دی او درېمه خبره مونږ دا عرض وکړه چې د دې هدایت حاصلول الله انتهایی آسان کړی دي دومره آسان دي کله انسان سره په دنیاوی زندګۍ تیرولو کې سرزر نوي سپینزر سره نوي جواهرات سره نوي قیمتي کاڼي سره نوي دارنګه په بدن باندې لباس نوي د غوړو لپاره سره چې کوم دی هغه خوراک نوي د وسیدلو لپاره چې کوم دی چت او کوټه نوي د دې شیزونو حاصلول هغه ګران دي په نسبت د هدایت هدایت الله دومره آسان ګرځولې دی چې د دې هر انسان دا حاصلول شي یو مالدار دی یو غریب دی یو فقیر دی چې څنګه یو مالدار د پاره الله د هدایت د حاصلول آسان ګرځولې دي داسې د یو فقیر د پاره الله رب العزت د هدایت حاصلول چې کوم دی د آسان ګرځولې کچره د هدایت په پیسو باندې ملاوي دي غریبانان مټول حالات او د قیامت په غلوې اورز باندې چې کله دا غریب د دنیا نه بغیر د هدایت راتلې وي الله به تاسو کو چې ته بغیر هدایت د دنیا نه ولې راغلی دته خبره جوړه و چې یا الله هدایت خدا په دنیا کې پیسو باندې کې خو دې مالدار او خلکو په پیسو باندې غستو زما سره پیسې ټکې نه وي په دې وجه باندې ماته هدایت میلاو شو زه به بغیر هدایت د کوم دې دنیا نه راغلی دا خدای الله احسان دې کرم دې مهرباني دا چې الله رب العزت دا انمول خزانه دا بے پایا خزانہ بغیر د مشقت نه بغیر د تکلیف نه بغیر د پیسې ټکې نه چې کوم دی د انسانانو لپاره په دنیا کې جوړه کړې اوس د هغه حاصلول
په ما او تا باندې موقوف دي چې ما او تا دا هدایت حاصلول غواړو او کنه غواړو. ما او تا د دې ضرورت دی چې ما او تا دا ضرورت د دې نه پوره کول غواړو او کنه غواړو. کچری موږ او تاسو دا ضرورت وګڼو چې او دا زما د ژوندۍ تیرولو لپاره ضرورت دی، ما ته د دې انتهایی ضرورت دی، نو بیا به موږ د هغې د حاصلولو کوشش کوو. او کچری موږ او تاسو وایو چې یاره د دې خو ما ته څه ضرورت نشته او نه زه د دې مکلف یم، نو بیا به دا زموږ ستاسو لپاره انتهایی مشکل پیدا کېږي. انتهایی مشکل زندگی به زموږ ستاسو لپاره چې کوم دی دا خبره جوړېږي. بیا او ما مخکې عرض وکړو چې د یو مالدار لپاره هدایت حاصلول چې څنګه د هغه لپاره آسان دي، داسې د یو غریب لپاره الله آسان وکړي. احکاماتو ته موږ او تاسو د الله رب العزت سوچ وکړو، فکر وکړو، وګورو ورته چې د الله رب العزت احکامات چې څنګه د یو مالدار لپاره پوره کول ضروري دي، داسې د یو غریب لپاره پوره کول ضروري دي. چې څنګه د یو مالدار لپاره د الله یو حکم پوره کول چې کوم دی هغه آسان دي، داسې د یو غریب لپاره د الله هر حکم پوره کول چې کوم دی دا آسان دي، ګران دي. او نه دا حجت چلیږي دلته او نه په آخرت کې چیرې بس زما سره خدا شیزونه نه د دنیا په دې وجه باندې چې کوم دی ما ته دنیاوي زندګۍ مشکلاتو، په دې وجه باندې ما لمونځ نه کوو، په دې وجه باندې ما د رمضان روژې نه نیسلې، په دې وجه باندې ما د قرآن تلاوت نه کوو، په دې وجه باندې ما د ذکر الله نه کوو، په دې وجه باندې ما چا سره خیرخواهي نه کوله، ځکه زما سره مال نه و، زما سره د دې قیمت نه و، زما سره د دې د حاصلولو دپاره طریقه نه وه. نن خو دا طریقه الحمدلله عام ده. د مدارس وګورئ، مساجد وګورئ، تبلیغي خانقاهانې وګورئ، د الله لارې وګورئ، څومره عام کړی دی الله هدایت. که موږ او تاسو د دې ځان مکلف وګرځو او موږ او تاسو خپل ځان ضرورتمند او حاجتمند وګرځو، نو د دې حاصلول به الله موږ او تاسو ته آسان کړي. او که چېرې موږ او تاسو د دې لپاره خپل ځان وزګار نه کړو، ځان هم د دې مکلف ونه ګرځو، ځان هم د دې ضرورت او حاجتمند ونه ګرځو چې ما ته دې څه ضرورت نشته، نو بیا د دې حاصلول چې کوم دی زموږ او ستاسو لپاره الله ګران دی. الله رب العزت نه دعا ده چې الله رب العزت دې زموږ او ستاسو په دې زندګۍ کې چې څومره زندگی زموږ تېره شوې ده، په هغې کې څومره نافرمانۍ شوي دي زموږ نه، څومره کوتاهۍ شوي دي، الله دې هغه موږ ټولو ته معاف کړي. او الله رب العزت سره موږ دا عهد او دا پیمان او دا وعده کوو چې کریم الله زما چې څومره زندگی ستا په علم کې، ستا په کتاب کې پاتې ده، کریم الله دا د هدایت په حاصلولو کې ماته اسانه کړي، او د دنیاوي زندګۍ تېرولو دپاره چې کم کم شي ضرورت دی د هغې نه زیات زما دپاره د هدایت د لار حاصلول آسان کړي. کریم الله زموږ تقصیرات ګناهونه ته معاف کړي. کریم الله تاړې تاثیرونه هم حفاظت وکړي، د بیمارونو هم حفاظت وکړي. کریم الله زموږ هر قسم جایز حاجات، دنیاوي حاجات، اخروي حاجات د خپل غیب د خزانونو پوره کړي. کریم الله دا چې سمعو وي سمواورې په د عمل توفیق راکړي. که په دې کې څه کمی کوتاهي شوي یا الله هغه راته معاف کړي. کریم الله د آخرت زندگی راته آسانه کړي. کریم الله د قبر زندگی راته آسانه کړي. کریم الله د حشر زندگی راته آسانه کړي. کریم الله یو ژوند په موږ پسې را روان دی چې هغه نه ختمېدونکی ژوند دی. کریم الله د هغې هر مرحله، هر پل او هر لار موږ او تاسو ته الله یا الله موږ ته هغه آسان کړي. کریم الله د دنیا کې چې څومره زموږ د دې دنیا نه زموږ مشران کشران خویندې میندې تللي دي، یا الله د ایمان په حالت کې تللي دي، کریم الله د هغوی ایمان مقبول وګرځئ. کریم الله د هغوی د ایمان په وجه باندې
چې کوم انسانان په دې دنیا کې د ژوندۍ تیرې یا الله او بیلار دي کریم الله د هغوی د ایمان د مقبولیت په وجه باندې هغوی ته د سم الله نصیب کړي کریم الله زموږ ګناهونه موږ ته ټول معاف کړي کریم الله چې کله دنیا نه تلو زموږ وخت پوره شي په جبه باندې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم